اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پښتو کې ترجمه: زه د الله جل جلاله څخه د شریر شیطان نه پناه غواړم. مختصر تفسیر په پښتو ژبه کې: کله چې مسلمان قرآن شریف تلاوت کوي یا خیر او د نیک کار شروع کوي، نو باید د شیطان له شره د الله جل جلاله څخه پناه دې وغواړي، ځکه شیطان غواړي انسان گمراه کړي او له نیکو یې راوګرځوي. نو الله جل جلاله امر کړی دی چې د قرآن لوستلو په وخت کې دا دعا وکړه چې د شیطان د شره پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل جلاله په نامه سره شروع کوم چې ډیر مهربان او بې حد رحم کوونکی دی. مختصر تفسیر: بسم الله د هر نیک کار د شروع کولو دپاره ویل کیږي چې د الله تعالی برکت پکې شامل شي. الله رحمان دی چې په ټولو مخلوقاتو بې حسابه مهرباني کوي، او رحیم دی چې په آخرت کې په مؤمنانو خاص رحمت کوي.